د جمع په منځ کې د امام صاحب نه د سجدې په حالت کې یو سجده وکړه او بله یې پرېښودله، یا یې داسې وکړل چې دا کومه هیره سجده په دویم رکعت کې یا په دریم رکعت کې 3 سجدې وکړي، نو آیا د دې څه حکم دی؟ دویمه مسله، آخر کې په ویترو کې د امام صاحب نه دعای قنوت پاتې شو، دعای قنوت په ځای باندې رکوع ته لاړو، نو آیا دا به څه کوي؟ دغه اهم او ضروري مسایل دي په دې نن کلیپ کې را سره وپېژنئ. اکثر دغه حفاظ او قاریان چې کوم دي هغوی ته پیښیږي. اول مسله چې دغه زده کړئ چې کله تاسو نه سجده پاتې شي، یعنې سجده درنه پاتې شوه او لاړې ډایرکټ، نو په دې وخت کې چې کوم دي مقتدي له پکار دي چې تا ته فتحه درکړي، او که هغوی هم فتحه در نه کړه، ځکه چې هغوی هم په سوچونو فکرونو کې اکثر دغه وروسته مقتدیان په سوچونو فکرونو کې وي او د پیسو سوچونه کوي، د کاروبار سوچونه کوي، یا د هغوی کنټینرې په ذهنونو کې روانې وي، نو اکثر خلک په دې وخت کې سوچونه او فکرونه کوي. نو مقتدي له پکار دي چې تا له فتحه درکړي د سجدې، او که مثال ته بره لاړې هم او په دې وخت کې فتحه درکړه، نو ته دویمه سجده وکړه، په تا باندې بیا آخر کې سجده سهوه لازم شوه. یا مثال دغه دویمه سجده ته په دویم رکعت کې یا په دریم رکعت کې 3 وکړي، نو هم په تا باندې بیا سجده سهوه لازمیږي، ته به اخر کې سجده سهوه لازمي کوي. یا مثال دا دې ونه کړل، سجده سهوه دې ونه کړه، نو بیا چې کوم دي ته دغه مونځ نه دی شوی، دغه مونځ دوباره راوګرځوه. دویمه مسله، په ویترو کې درنه دعای قنوت لاړو، نو دعای قنوت چې کوم دی، دعای قنوت په ځای ته رکوع ته لاړې، نو په دې وخت کې مقتدي ته فتحه درکړه او ته دوباره اوچت شو دعای قنوت ته ویلو، نو هم په تا باندې سجده سهوه لازم شه، ته به سجده سهوه کوي. یا مثال ته رکوع ته لاړې او دعای قنوت ته ونه ویلو، نو بیا هم چې کوم دی سجده سهوه وکړه، تا چې کوم دی وتر ښه صحیح دی. او دغه اکثر په رمضان کې پیښیږي، ځکه چې امام صاحب په کله چې تراویح ختم شي، نو په اخر کې بیا دعای قنوت پاتې شي، اکثر امام نه پاتې کیږي. نو دغه اهم مسایل وي، نورو ملګرو سره هم شیر کوي چې د هغوی ته معلومات وشي. وصلی الله علی النبی.